د مازیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل د شرعي حیثیت څنګه دی؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله دې په هغه کس باندې رحم وکړي چې مازیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړي. دا سنت غیر مؤکده چې دي یا 4 نوافل د دې هغه طریقم ټیک ته 4 رکعاته کم سنت مؤکده کو کنه دا هغه په شانم دا سنت غیر مؤکده او نوافل کول شي. خدا خبر ډیره مشهور شو چې بھئی نوافل او سنت غیر مؤکده دي کې مس کې عبد الرسول پورې وي څه پورې وي عبده ورسول پورې وي 2 رکعات او د عبد الرسول نه پس تر اخره هم ویل شي او ویل شي غیر مؤکده او نوافل کې منځمه قاعده کې به رب اغفر لي لهم ربنا پورې زه او کنه دین هم ټیک او 3 رکعات په شروع کې به سنت غیر مؤکده او نوافل سبحانك اللهم نبی شروع کې هر شفع بل منځ دی او هر قاعده دی کې لازم واجب ده فرض واجب سنت مؤکده دي کې درمیانه قاعده واجبي او اخري فرضي او سنت غیر مؤکده او نوافل دي کې دوه قاعده فرضي سبحان الله. نو دا طریقې هم ټیک ته او عام طریقې هم ټیک ته 4 رکعات نفل د مازیګر نه مخکې الحمدلله زم کوم نبی علیہ السلام نه دوم ثابت دي فعلا او قولا چې ده هغه 4 ثابت دي په دې باندې عمل کوي او د مازیګر نه پس 5 رکعات ماخام مون نه پس 2 رکعات سنت نه پس 5 رکعات نفل د 12 کاله عبادت ثواب ملوي دام کوي ترمذی شریف ها الاشباه والنظائر کې لیکلي چې 2 رکعات سنت دغه چې دا ماخام دې کې نفل نیت مو کې نو بیا صرف رست اور پس 4 رکعات وکړي نو دې کې فایده بدوشي چې تا ته د 5 رکعات ثواب ملوي شي کم ثواب چې ما کوم وي والسلام.